موږ چې وایي د امام ابو حنیفه په لار روان یو دروغ وایي ورب الکعبه دروغ وایي سړی وایي څنګه تا داسې خبره وکړه دا نسبت امام صاحب ته د دوی غلط دی ولې ښه صفات دوی لیکلي دي او زموږ په ملک کې د اکثر علما دا په عقیده کې اشعریان دي ماتوریدیان دي بریلیان دي حیاتیان دي او که مماتیان دي او پلانې څومره فرقې دي آیا د امام صاحب دا عقیده وه امام صاحب دا وایي چې قبرونه لاړ شي او هلته سجدې لګوئ او هلته چې دی قبرونه سټۍ را سټۍ د بریلیانو په شان د قبر پرستو په شان نو څنګه وایي چې د امام صاحب مذهب امام صاحب د الله په نومونو او په صفاتو کې تاویلات کول نه امام صاحب دا وایي چې الله په عرش نشتی بلکې امام صاحب خو دا وایي چې څوک دا وایي چې ما ته عرش نه دی معلومه او زه دې مسلې نه یم خبر او دا کافر دی وایي د امام صاحب فتوا ده هغه وایي الله په عرش دی ته په بوډونو باندې نقشې وباسه او کله د پیازو غوټه راوړه بیا به اخر کې وایي زه د چا په لار یم د امام صاحب په لار یم دروغجن امام صاحب خو دا لار نه وه دعوه غلطه ده که نه صحیح ده غلطه ده ها صرف زما کتاب برابر دی بس او صرف زما مولا برابر دی او نور ټول په خطا دي دا د امام صاحب لار وه امام صاحب خو ښه صفا ویلي دي اذا صح الحديث فهو مذهبي چې کوم ځای کې صحیح حدیث ملاو شو دا څه دی دا زما مذهب دی امام صاحب خو دا لار وه امام صاحب خو دا نه دي ویلي چې څوک راونیسه یو مولا راونیسه او د الف نه د یا پورې که مسلې غلطې او که صحیح منې دا خو امام صاحب نه دي ویلي امام صاحب خو د درګاهونو دربارونو جوړولو نه دي ویلي امام صاحب خو د قبرونو د پخولو نه دي ویلي امام صاحب خو د رواجي ختمونو بدعاتو خرافاتو نه دي ویلي او نه د امام صاحب د عقیده وه چې اولیاء الله په ویښه لیدی کېږي بعض یاران خو سره پکې ملاقاتونه کوي او وایي چې اولیاء الله چې دي د هغوی نښې دي یو دا دی چې مونځ لنډ کوي وایي یو سړی چې ولی الله وي د الله ملګری نو دی به مونځ لنډ کوي د ده خو مونځ سب خوندوري وایي د دې یو نښه دا ده چې دی مونځ لنډ کوي او بله نښه دا ده چې په هوا کې الوځي دا د امام صاحب خبرې دي حاشا وکلا موږ خو یې نه منو چې امام صاحب دا خبرې ولې ځکه چې امام صاحب زموږ په زړونو کې ډېر غټ دی امام صاحب زموږ د زړه سر دی بعض وایي امام صاحب په کعبه کې دننه ولاړو په یوه خپه یې بره کړې وه یوه په ځمکه وه نو 15 سپارې ووي بیا دا بله خپه اوچته کړه دا بله یې کته کړه او 15 سپارې قرآن یې ختم کړو دا ګستاخي نه دی امام صاحب که نه ده ده امام صاحب په شان اوچت انسان قرآن داسې وایي کم سړی چې په یو خپه ولاړي او قرآن وایي دی په قرآن باندې به پوه شي 15 سپارې خو دا خو دومره یعنې داسې خښته یې ویشتې ده چې رانیوی کېږي نه 15 سپارې خو ډېرې دي یو مخ دې یو سړی ووایي دلته دې ودرېږي په یو خپه خو یو مخ به داسې وایي چې په دې تلاوت کې سوچ کې او کوم ځای کې د جهنم تذکرې هلته یېرېږي جاړي بیا به دې زه ومنم یو مخ څوک نشي دغه شان صرف دا دوی کې نه مثلا نه احنافو کې بیا کوم چې امام شافعي ته ځان نسبت کوي لکه ما تاسو ته خبره کړې وه که نه حج کې زه د انډیانو سره ملاو شوم کیرلا والا و د کیرلا علاقه چې په انډیا کې ده د دې د مسلمانان د امام شافعي په مذهب دي نو د هغوی سره یو کتاب و کتاب کې لیکلي و چې کله اودس کې د طواف دپاره نو دا به په دې نیت کې چې زه د امام صاحب په مذهب کوم د امام ابو حنیفه او وایي چې کله طواف ختم کړي نو بیا به د امام شافعي مذهب ته راواوړي خو نو دې لږ ساعت له ته سله د شافعي د مذهب نه اوړي د امام ابو حنیفه مذهب ته ولې وجه دا ده چې امام شافعي رحمه الله دا قول دی وایي چې د زنانه سره د لاس ولګېد او اودس دې مات شو دا هغه قول دی اگر که په دې داسې مضبوط دلیل نشته صحیح خبره دا ده چې کوم امام ابو حنیفه رحمه الله کړې ده او د هغه د مذهب ده
چې زنانه سره صرف په لاس لګېدو اودس نه ماتېږي چې څو پورې د نسه تلي نه وي نو اودس نه ماتېږي دا واضحه ده. نو دې غریبانو ته څه طریقه ښودلې ده چې طواف کې به تاسو د امام ابو حنیفه مذهب ته واوړئ، صفا مروه کې بیا واپس ته راواوړئ، بیا د امام شافعي مذهب ته. ولې؟ ځکه چې طواف کې به ته د زنانو سره لګېږي، کېدای شي زنانو سره ولګېږي، نو چې زنانو سره ولګېږي او ته د امام شافعي په مذهب یې نو اودس دې څه شو؟ مات شو. نو دا خو به ته بیا په مخه ځي راځي ځي به راځي ځي راځي اودس به جوړ. نو بس صحیح ده. خلاصي لار څه ده؟ د خلاصي لار قرآن او حدیث ته به رجوع کړو، مسله به ګورو. نه مسلې مه ګوره، د خلاصي لار دا ده لږ ساعت له د امام ابو حنیفه مذهب ته ووړه. دا دین نه ګپ جوړول لري. امام شافعي به چاته دا طریقه ښودي چې طواف په دې طریقه کوئ، په د امام صاحب په مذهب کوئ، بیا وروسته زما مذهب ته راوړئ. امام شافعي به چېرې دا خبرې کړي. امام مالک دغه شان د امام مالک چې بیا کوم مقلدین د هغوی هم دغه شان کارونه کوي، د امام احمد بن حنبل رحمه الله. مقصد زما د خبرې دا و چې په تشو دعوو کار نه کي. ته وایې زه د امام ابو حنیفه په لار یم، نو صحیح ده که د امام ابو حنیفه عقیده راونیسه، بیا به دې زه ومنم چې ته د هغه په لار یې راونیسه. که د امام صاحب عقیده دا وه چې ته مړو ته رامدد شوی، د امام صاحب عقیده دا وه چې ته یا علی یا حسین دا چغې وه، د امام صاحب عقیده دا وه چې لوی ځوان راورسي، پیر بابا راورسي، د امام صاحب دا عقیده وه. امام صاحب خو موحد سړی و، نو بیا ولې نه مني په عقیده کې؟ ثابته شو چې دعوه کې څه دي؟ دعوه کې دروغجن دي. نو دا جاهلیت والا بیماري وه.